السلام علیکم. زه به نن ستاسو سره د لاس د درد او د بېدېدو په باره کې خبره کوم. تاسو دا ویډیو زما سره تر اخره پورې وګورئ. زما نوم سرجن ډاکټر احمد حبیب دی. زه کنسلټنټ اورتوپیډیک ټراما هینډ او جوینټ ریپلیسمنټ سرجن یم. ما خپل بنیادی MBBS تعلیم مکمل کولو بعد د آغا خان هاسپټل کراچۍ څخه خپل د FCPS ټریننګ مکمل کړی. هغه بعد بیا د جرمني سمې د پټو د لاس د پټو او د رګو اعلی تعلیم حاصل کړی. زه تیر 8 کالو سره د آغا خان هسپتال کراچۍ څخه منسلک یم. زه نن سبا د سهار په وخت کې از اسسټنټ پروفیسر شیخ زاید هسپتال کوټه کې خپل خدمات سره انجام کوم او دویم ټایم ماښام ټایم فراحت هسپتال آرټ سکول روډ کې خپل پریکټس کوم. د لاس په باره کې اکثره مریضان د لاس د درد او د بېدېدو شکایت کوي. क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें. هغه کېدای شي بل وجوهات د مزغې سره او لاس ته درد راتللی شي او بل یو وجه چې کوم اکثره خلک ډاکټرانو ته تللي چې هغو افاقه نه ایسوي. یو ډېر غټ وجوهات وجه دا دی چې په لاس کې د رګ د نس بندېدو پر دې باندې دباو چې راسي رګ چې دلته دباو سي نو د هغه وجه څه هم لاس هم درد کوي هم بېدېږي. نو هغه د مزغې څخه اکثره نه نو اکثره مریضان چې ما کتلي دي هغه ډاکټرانو د مزغې په باره کې علاج شروع کړي بیا هم څه فایده یې نه وي ورته سوې. د هغه علامات دا دي چې لاس بېدېږي که ډېر زیات بېده سي بیا یو شی چې کار کوي د کار په دوران کې یو شی ځینې ایله کېږي او بعض اوقات په ټلیفون باندې خبره اوږده نسي کولی. د شپې اکثره سترګې خلاصې سي د درد د وجه څخه د بېدېدو د وجه څخه مریض دا شکایت کوي چې د شپې زه راکښېنم د شپې خوب نه راځي او لاس ته جټکې ورکوي یا لاس کښېکاږي د هغه بعد بیا یو څه دردونه آرام سي. نو دا مین وجه دی چې نس یا رګ دلته بند وي په دا ځای کې. نو دا ډېر کامن دی په ښځو کې. په زنانو کې دا بیماري ډېره کامن ده. د دې علاج ممکنه دی او د دې علاج موږ په دوایي سره کوو. یو څه ورزشونه ورښیو او د تشخیص بعد اول تشخیص کیږي چې مریض تشخیص وسو معاینه یې وسول یو څه ټسټونه یې وسول د هغه بعد بیا موږ په دوایي په ذریعه سره علاج ورکوو او یو څه ورزشونه ورښیو یو څه احتیاط ورښیو. که د هغه سره څه فرق نه وکړي بیا راځو یو انجکشن ورلګو په دا ځای کې چې د دباو یې ختم سي. بعضې مریضان چې هغه د دوایي او د انجکشن باوجوده څه فایده نه ورته ورسیږي بیا دلته یو کوچنی اپریشن دا ځای ورته سون کوو یو کوچنی اپریشن ورته کوو د رګ خلاصوو. رګ چې خلاص و دباو یې کم سو نو دا د همیشه دپاره د دې تکلیف او د دې بیمارۍ څخه ځان خلاصیږي. تاسو زما د کلینیک اپوینټمنټ او آنلاین اپوینټمنټ د مرهم د ویب سایټ څخه اخیستلی شئ. ډېره مننه.